أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خامخا پتاکید سرا خدنا نیولیو منگا لفرعون آل د فرعون یعنی تابعدار د فرعون بالسنین منا بالقحط په قحطونو باندې نیولیو منگا ونقص او په نقصانونو باندې من الثمرات د میوونه کمواله د میوه ولی لعلهم دد پر يذكرون منا يتذكرون چې دی پن واخلی او ایمان وروړي فإذا جاءتهم پس کله بچ راغلو دی لرا الحسنة حسنة یعنی مالداری فراخی و پیراغ قالوا نویل بدی لنا هذه داخو مونږ د پاره دی یعنی نحن اهل مونږ د اهل د دیو ومستحقوها ومستحق د دی مونږ یو وان تصبهم کچر وبرسیدو دی لرا سیئه بدیلرا يطيروا معنا يتشاءموا بیا به بدفالینی ولا يطيروا اي يتشاءموا بیا به بدفالینی ولا بموسی په موسی علیہ السلام باندې ومن پاغه چا باندې به بدفالینی ولا معه چې د سره به موسی علیہ السلام سره ويل به دستاسو د لاس مون په غم کې اختیو رب کریم جواب کوي الا خبردار انما یقینا خبردار دا طائرهم سبب د بدفاله د دي یعنی خیر او شر د دي عند الله پنيز د الله دی ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دین لا يعلمون پویګینا چې دا بدفالی د چا د وجینه نوي دي زنانو کې هم دا کار شته چې یو کلی ته یو ځل لاړ شل ته بیمار شي بیا سنه وای دویم ځل چې کلی ته لاړ شي بیا هغه کلی ته بیمار شي وای دی کلی کې څه چل دی نو دا بدفالیان دي نه دي نیول پکار البته کور خزا اس په دغه زمانہ کې موټر دا کله چا باندې خراشه او کله چا باندې بد او بعض علما دین هم انکار کوي وقالو اول دی قبطیانو دی موسی علیہ السلام تا مهما تأتنا ای شیء تأتنا کوم شی چې ترات لکه ته مونږ لره به پاغي باندې من آیت د معجزاتنا لتسحرنا د پر چې تسحرو کې به پاغي باندې فما نحن پس نو مونږ لکه بک پتا باندې بمؤمنین ایمان ورونکي یقین لرونکي د وجد قول ستا رب کریم فرمای فارسلنا پسولی گلو منگا علیہم پدی باندے طوفان لرا مجاہد سے باتا سے وہ طوفان نمراد مرگ دے او جمهور علماء وی چوبو پیراغلی ہو دارنگی بیا با دی دعا وکړه چې موسی علیہ السلام ته ویل چې دا الہ ته دعا وکړه چې دا عذاب لري کې عذاب بلری شو بیا به ناشکری شروع کا دویم عذاب پیراغلی ول جرادا او ملخان لرا راولګل مونږ پدی باندې ارسلنا علیهم الجرادا راولګل مونږ پدی باندې ملخان لرا یو سیل پیراغه سمره فصلونه چې ټول ورته خړل دا هم عذاب بس بیا دی دعاګانې شروع کی موسی علیہ السلام ته وی او دعو لنا ربک وړه رب خپلنا دعاګانې وکړه چې دا عذاب لري کی بیا عذاب لري شو بیا بینا شکر شروع کا والقمل ارسلنا علیهم القمل وبلغ المنقدی باندې سپګي یعنی د سپګي پیراغل خوب بهترین نشو کوله سم تنکړي ورځ د عذابو بیا تین لکړې شو بیا شکر شروع کړه والضفادع ارسلنا علیهم یوم لغل المنقدی باندې والضفادع چند خانو لره دا عذاب پیراغه یعنی د تنگ شو دي چند خانو نا داسې باق आवाज به کولو دیک به باندې کړه هغه کې به پرې وته ډیر تنگ شو نو بیا تین لري کړه شو په دعا د موسی علیہ السلام باندې بیا نه شکر شروع کړه ارسلنا والدم ارسلنا علیهم الدم ولګل مون په دې باندې ویني لرا دا څومره چې د مصر وبو دا کویان ټول وینه شو چې بوقه به چت کړه نو وینه و پکې وا حتی تر دې پورې تنگ شو دی بنی اسرائیل ته ویل دي قبطیانو چې تاسو کټوري کې وبس کین مونږ بم خلک دو نو بنی اسرائیل به وس کلو دی به وینس کړي هغه کټوري کې نو رب کریم فرمائے آیات مفصلات دلائل بیان شو مفصل تفسیری فاستكبروا پس دی کبر وکړو دراوړو د ایمان نه وکانو ودی قوم یو داسې قوم مجرمان ولما هركلا وقع چې واقع بشو یعنی نازل بشو علیهم پری باندې الرجس عذاب لرا قالوا نو ويلبا دي کوم یو عذاب دا بر چې بیان شو قالوا نو ويلبدي يا موسى علیہ السلام ادعو غړه لنا مون لرا ربک ربستانه بما پاغسبان عهد چې وعده کړی دا اندک تا سرا لئن کشفت خمخ کچری لري کته عنا مون رجزا
عذاب لرا لنؤمنن خامخا په تاکید به ایمان بروړو مونږه لکه ای بکا په تا باندې یا لکه معنا لاقوالک د وجه د اقوال ستانه ولنرسلن خامخا په تاکید سره وبلیګو مونږه معک تا سره بنی اسرائیل لرا فلما پس هر کله کشفنا چې لرې کړو مونږه رب کریم فرمایا عنهم د دینا رجز عذاب لرا الى فرمای الى اجل تر یو نیټې پورې هم دی بالغوه چې رسیدونکي واغې نیټې لرا یعنی الى الغرق فی الیم چې نیټه د غرق وای فی الیم په بحر کې اذا هم ناس پدی هم دی ينقصون منا ينقضون عهدهم ما تول به وعده خپل لرا نو نسمیدل ډیر عذابونه مې پیرا واستل لا وای نسمیدل دي فانتقمنا پس انتقام واغستو مونږه منهم د دینا فاغرقناهم پس غرق مونږ دی لره فی الیم فی البحر په بحر کې په بحر قلزم کې بانهم په سبب د دې کذبوا چې دي تکذیب کړو بیا آیاتنا پایاتونو زمون باندې وکانو دي انها د آیاتنا غافلا واورثنا میراث کې ورکمږه القوم لرا الذين قوم لرا كانوا چودي يستضعفون چې ضعیفان ګرځول کېده هر اړخ کې ضعیفانو یو ځای کې د خلاصې لار نه و ځامن به ولا ذبح کوله حبيبيان ولا خادمان کړیو یعنی يستضعفون چې ضعیفان ګرځول کېده مشارق الورم کدی لرا مشارق الارض مشارق د ځمکې و مغاربها مغارب د ځمکې مصر او شام التي غزمک ازمکی بارکنا چې برکتونه چولیو مونږه فيها پاغه کې بالماء والاشجار په وبو په ونو باندې وتمت او تمام شو کلمت ربک کلمې درفستا الحسنا کلمې چې حسنا کلمې دي مراد تنا غسد چې عسى ربکم غایت اشاره ده خایږي رفستا یهلک عدوکم هلاک کی دشمن ستا و استخلفکم او خلیفگان وګرځي تاسو رانو دا ستاسو دشمن هلاک و تمت تمام شي کلمت ربک کلمې درستا الحسنا کلمې چې حسنا کلمې علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې ولی بما په سبب دا غس صبرو چې صبر کړي علی دینهم په دین خپل باندې یا په عذاب د فرعون ودمرنا رب کریم فرمایي اهلکنا هلاک موکړه ودمرنا یا زره کمونگا ما غسکانا چو یسنو جو کړو فرعون فی ارض مصر ازمکه د مصر کې من العمارات د عماراتونه آبادیان دا ټول مورته زره ک الله وي وقومه قوم د چې جوړ کړو وما غسکانو چې ودي يعرشون من يبنون من البيوت والقصور چې دی جوړول د کورونو نه د قصرونو یا يرفعون من البنيان چې تول وي د کورونو دا ټول مو ورته زره کړلا وجاوزنا وتیر کوم ببني اسرائيل لرا البحر په بحر باندې فاتوا پسرات لو کدي یعنی فمروا پستیر شو دي علی قوم په یو قوم باندې داسې قوم یعکفون من یقیمون چې مقیمینو دائم پراته علی اصنام من علی عبادت الاصنام په عبادت د بوتانو هغه بوتان چې لهم دی لرو قالوا نو ول دی بنی اسرائیل یا موسی علیہ السلام اجعل لنا وګرځې مونږ لرا الها یو اله کما لهم کله کسرنګ چې دی لرا الها دی قال موسی علیہ السلام ورته انکم یقینا تاسو چې قوم یو داسې قوم تجهلون چې جهل کوي یعنی جاهل قوم یا ان هؤلاء يقينا دغ مشرکان چې دي متبر منا مهلكنا متبر اي مهلكون هلاک کړي شوی ما هغه مذهب هم فيه چې دي پاغه کې تا هلاک دي او باطل دي ما غسل کانو چې دي يهودي يعملونكم عمل کولو قال موسى والموسى عليه السلام غير الله غير الله لا ابغيكم ولتم تاسو لا اله معبود بلکې نشم لټوله وهو حال د اله چې فضلكم فضيلت درکړه تاسو على العالمين على عالميه في زمانكم فعلم د زمان خپل اوس ورته څه نعمتونه یادیا وإذ من واذكر یاد کې او انجاکم چې نجات در کو تاسو لرا بری تعالی من آل فرعون د تابعدارو د فرعون یسومونکم چې رسول به تاسو لرا رسول عذاب بد عذاب یقتلون چې قتل ول به تفصیل د عذاب دار یقتلون چې قتل ول به ابناکم زامن استاسو ويستحيون او جندي به پر خودل نساکم لون استاسو وفي ذلکم پدې نجات کې یا پدې عذاب کې بلا او نسمخت او امتحانو من ربکم
ربکم د جانب د رب ستاسو نه عظیم لوی ووعدنا وعده کړو مونږه موسی علیه السلام سره 30 لیله د دې شپې ذوالقعده دې شپې واتممناها او تمام کړه مونږ هغه دې شو لره ب10 په لسو باندې من ذوالحجې د ذوالحجې نو څلوېښت شو چې لس ور سره زیات شي نو څلوېښت شو لوی اختر په ورځ ورته تورات میلاو شو فتم پس تمام شو میقات ربه میقات د رب ده میقات معنا وخت د وعده د کلام د موسی علیه السلام سره میقات ربه میقات د رب د 40 ليله په هلکون د میقات کې چې 40 ليله سلوي خرزي وقال هو موسی علیه السلام لاخيه روح پلته کله چې تلو میقات ته هارون علیه السلام اخلفني يعني كن خليفتي خليفه زما في قومي بقوم زما کې واصلح برابر وكار ددي ولا تتبع تابداري مكوا سبيل المفسدين لارد مفسدانو ولما هر کله جاء چراغ موسی عليه السلام لميقاتنا وعده زمونتا هغه ټیم ته چې مونږ سره وعده کړی و وکلمه او کلام وکړو دی سره موسی علیه السلام سره وکلمه او کلام وکړو دی موسی علیه السلام سره ربه رب د بلا واسطه داسې کلام د هر اړخ نه ورته وازونه راتله نو د گفتار د دیدار شوق پیدا شو موسی زکه د دیدار په تمنا شو نو قال نو موسی علیه السلام رب زما ارني اخایا یعنی ارني نفسك اخایا نفس بل رضات بل انظر چې وګورم زه الیک تعالی قال الله ویل ورته بریتلا موسی علیه السلام ته لن ترانی هرگز نشی کتلی تو مالرا لیکن انظر وګوره الی الجبل دی غرتا چې قوی دی تانا فین استقر پس کچره قرار شو دا غره مکانه په ځای خپل باندې فسوف فزر دی چې ترانی تو به وګورې مالرا یعنی تم طاقت لرلی شي بیا فلما پس هر کله تجلی چې تجلی وکړه رب د موسی علیه السلام للجبل دی غر لرا جعله ګرځېدو دا غره دکن معنا مدکوکن علی الارض مستویه زره شی هوار پز مکه باندې دکن معنا زره شی هوار پز مکه باندې وخر پریوت موسی علیه السلام صایقا بهوشه چغیت نه ختلی او حال پتاری شو فلما پس هر کله افاق چې را بیدار شو قال نو موسی علیه السلام سبحانك پاکی د تعالی اله تبت رجوع کوم یعنی توبه واسم عن سؤال الرؤيه سوال د دیدارنا الیک تعالی اله بیا سوال نکوم وانا اول المؤمنین زچ مول د مؤمنانو يم قال الله موسی علیه السلام تا یا موسی علیه السلام انی یقینا زچ اصطفیتک منا اخترتک ورکړه ما تعالی علی الناس په خلق باندې برسالاتی پر رسالت زما باندې په پیغاماتو باندې پیغامات خپل باندې و بکلامی او په کلام خپل باندې فخذ پس واخلا ما هغه ساعتیتک منا اتیتک چې درکړې ما تا ته وکن او شتو من الشاکرین د شکر گزارانو نه د نعمتونو زما لله علی نعمه وكتبنا لكل له الى موسی علیه السلام د پاره فل الواح په تختو د تورات کې چې دولس غزو كانت من سدر الجنه چې د جنت د بیرونه جوړ شي دویم قول دا چې د زمرودونو لیکلو په د تورات کې من کل شی اندار شیزنا د هر شی چې احتیاج پیدا کېدو دیتا یعنی مما امروا به ونهوا عنه هغه چې امر کړی شی او دیتا او منع کړی شی هر شی پکې وو موعظه او پالکون د تورات کې چې نصيحت او تفصيلا لكل شيء او تفصيلي بیان د هر شی من الامر والنهي امر او نهي والحلال والحرام حلال وحرام والحدود والاحكام حدود او احکام پکې ټولو وقلنا لهم المدل فخذها پسوني سيدي لرا بقوه بقوه سرا وامر وامر كوا قوم خپل لرا ياخذوا چوني سي باحسنها منا احسن دينا مطلب دا دی چې ټول احسن په تورات کې مطلب دا چې په عظمت باندې عملو کې کل عفو احسن من القصاص لك عفو شدا احسن د قصاص نه سوريكم زر چې وبخایم زتا سره دار الفاسقين قور د فاسقانو چې د فرعونانو کورو مصر